بسم الله الرحمن الرحیم. د ناخمن سره زم لحاظ علی او زم عرفان خان. عرفان صاحب، سوال بیا د پاناما لیک په حق لا د سپریم کورټ نوې بنچ جوړ شوی چې په هغه کې چیف جسټس د هغې برخه نه ده. نوې چیف جسټس د سپریم کورټ چې کوم د هغې برخه نه ده او هغه به سال نه باقاعده یو نوې هیرینګ شروع شي. ویل کېږي چې کوم هیرینګ شوی د هغې به هم کافي برخه په دې کې استعمالیږي او د هغې چې کوم ابزرویشنز کوم چې فیصلې شوي کوم ثبوتونه چې پیش کړی شوي نو په هغه به چې کوم د څه فیصلې د هغې برقرار وي او په هغې باندې یعنې دا به مخکې وړاندې کېږي. پاناما لیک ستاسو ته پته ده د مئی په میاشت کې په روان کال کې د پاناما چې کوم دلته یو فارم دی هغې باقاعده موزیک فونسیکا چې کوم دی د هغې یو فارم دی او هغې دا ریلیز کړي چې یاره د دنیا په سرګونو خلک چې کوم دی د خپلو ملک نه پیسې وړي دي بهر ته او هلته چې کوم دی آف شور کمپنۍ جوړې کړي دي. آف شور کمپنۍ دا دي چې یاره یو ځان د فایلونو د حده پورې محدوده کمپنۍ دي او هغې بلډینګونه او دغه اخیستي او د هغې رینټ او هغې یو خپل به موږ یو پروګرام هم په هغې کړی. دا رنګه د پاکستان تاسو ته پته ده چې د نواز شریف صاحب خاندان نواز شریف صاحب کې پخپله نه خو د هغه دواړه زامن او لور باقاعده نیغ په نیغه په دې کې رالل. خبره دا نه ده چې آف شور کمپنۍ غیر قانوني ده که قانوني ده. خبره دا ده چې دې له پیسې د کوم ځای نه وړلې شوي دي. د عمران خان صاحب دریځ هم دا دی او تاسو ته پته ده د دې عقله باندې هغه چې کوم لومبۍ ټیک ټاک احتساب مارچ دلته په لاهور کې په اسلام آباد کې دا وچلول د هغې نه پس باقاعده توګه تا ته پته وه په 1 نومبر هغه باقاعده توګه د اسلام آباد ته تلو کوشش کړ او د هغې باندې شیلینګ وشو او هغه شیلینګ هم یو بیل د هغې یو پوره موږ په هغې باندې سیریز چلولي پروګرامونه چې په هغې کې څه قیسې شوې وي. عمران خان صاحب باقاعده توګه چې کوم دی د تحریک آغاز وکړ او په سپریم کورټ تاسو ته پته ده د هغې بینچ جوړ شو او د هغې نه پس هغه ویل چې موږ اسلام آباد لاک ډاون نه کوو. نن به موږ سره چې کوم دی قانوني اړخ باندې بالو چې پاناما لیکس چې کوم دی د دې قانوني څه حیثیت دی زمونږ ادارې د دې کیپیبل دي که نه چې دا بهر کولی شي که نه تحقیقات ځکه چې پاناما لیکس په بهر ته نه دي. خو د عمران خان صاحب چې کوم دریځ دی نو هغه دریځ دا نه دی چې آف شور کمپنۍ قانوني ده که غیر قانوني بلکې د هغه بنیادي موقف دا دی چې منی لانډرنګ شوی دی پیسې د دې دي نه پیسې چې وړی شوي دي او هغه په کومه طریقه وړی شوي دي د هغې حساب وکړي په هغې باندې ټیکس جمع شوی دی نه دی جمع شوی د هغه بنیادي خبره هغه بالکل. خو بیا د هغه خبره چې هغې کې خو بار چې کومې کمیشن جوړولو دعوت ورکړی شو په هغې باندې په ټي وارز باندې متفق کېدل نه ډېر ایشوز پکې راغلي. په دغې باندې خو په تفصیل په سیاسي اړخ هم موږ غورځولی تاسو ته پته ده اپوزیشن جماعت اسلامي عوامي نیشنل پارټي د ټولو موږ موقف اخیستی دی په دې هکله. نن به موږ د دې قانوني اړخ پیش کوو. موږ سره د سپریم کورټ سینیئر لایر نور عالم خان سټوډیو کې ناست دی هغوی سره به چې کوم دی د دې قانوني حیثیت په عقله خبرې کوو. نور عالم صاحب السلام علیکم. وعلیکم سلام. نور عالم خان صاحب تاسو به موږ سره نن د دې کیس چې پاناما لیکس قانوني څه حیثیت لري آیا زموږ د ملک قانون په دغه ملکونو کې لاګو کېږي که نه د منی لانډرنګ قانون سره په دې عقله به تاسو موږ سره خبرې کوئ. خو سوال چونکې دا کیس په باقاعده توګه سپریم کورټ کې شروع کېږي عمران خان صاحب نن پریس کانفرنس کړی دی په اسلام آباد کې راځي اول دا پریس کانفرنس چې کوم دی د هغې مختصر هغې کې څه ویلي دي د هغې یو مختصره برخه تاسو مو اورئ بیا په دې باندې رڼا واچوئ. پیسہ تھا جو منی لانڈرنگ کر کے گیا باہر اس لیے ان کے پاس کوئی پیسے کی ٹریل نہیں ہے. یہ یاد رکھیں پھر سے پیسے کی ٹریل ان کی ذمہ داری ہے بتانا ہماری اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے بتانا ہے جب آپ نے ملکیت قبول کی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ پیسہ کیسے گیا باہر. ہمیں یہ پتا ہے کہ گلف اسٹیل سے نہیں پیسہ گیا کیونکہ وہ تو نقصان کر رہی تھی. اب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ قطری سے پیسہ نہیں گیا کیونکہ قطری کا لیٹری فراڈ ہے کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ حسین نواز کو ڈائریکٹ انہوں نے سیٹلمنٹ میں دیا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ حسین نواز کی ملکیت ہی نہیں ہے ملکیت تو مریم کی ہے. اس کا مطلب وہ لیٹر بھی فراڈ ہے. تو جو فراڈ نہیں ہے وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے میجسٹریٹ کے سامنے جدھر وہ بتاتا ہے کہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے کدھر گیا. قاضی فیملی لندن میں تھی پھر کیسے ان کے وہ بیچارے غریب لوگ ایلفرڈ میں بیٹھے ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا پھر وہ کیسا ہدیبہ پیپر مل کے ذریعے ری روٹ کر کے پاکستان آیا. اور وہی آگے چلتا گیا کہ 5 سالوں میں حسین نواز 74 کروڑ روپیہ دیتا ہے نواز شریف کو 74 کروڑ روپیہ. تو یہ یہاں سے پیسہ وہاں جاتا ہے منی لانڈرنگ کر کے وہاں سے پھر خود ہی انہوں نے 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ پاس کیا تھا اس کے ذریعے کہ جو ہے وہاں سے پیسہ آئے گا کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے اور وہی پیسہ پھر واپس آتا تھا
اور یہ ریسائیکل ہو رہا تھا. بار بار انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز کہی جی انہوں نے ثبوت نہیں دیے. پہلے تو ہمارا کام ہے ہی نہیں ثبوت دینا. یہ ہم نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام نہیں ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. کوئی اب ہمیں کہے نا یہ ثبوت نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکیومنٹس ٹھیک نہیں ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ICIJ کو سو کریں انگلینڈ کے اندر. بینچ جو ہے جی, بینچ بڑا پاورفل بینچ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پچھلا جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو بینچ میں کم از کم 2 ججز کو ہم سب سے زیادہ پتا تھا. جو ان کو سمجھ تھی کیس کی, ہمارے سے زیادہ ان کو سمجھ تھی. بینچ بالکل کیپبل ہے, اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. رہ کیا ہماری تو ایک ہی ڈاکیومنٹ کہہ رہے تھے نا, ہم نے اس کی تفصیل دے دی ہے. قطری شہزادے اس کو بھی جھوٹ بلوایا, خود بھی. میں پھر سے کہتا ہوں کہ قطری شہزادے کا خط تو آپ چھوڑیں نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو تو چھوڑیں. میں کہتا ہوں آپ کسی یہاں ادھر روک کے نا یا لوگوں سے پوچھ لیں, ساروں کو پتہ کہ وہ مذاق تھا. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ قطری کا لیٹر فراڈ تھا. سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے ایک فراڈلنٹ, ایک فورج کر کے ایک ڈاکیومنٹ دی ہے. جھوٹ ہے یہ. بلکہ قطری شہزادے کے اوپر کیس کرنا چاہیے کہ ہماری اس نے عدالت میں آ کے جھوٹ بولا ہے. اس کو تو سزا دینی چاہیے, بلکہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے قطری شہزادے کو. اور ساتھ جس نے لیٹر لکھوایا اس کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے. نور عالم خان صاحب, تاسو د عمران خان صاحب چې کوم تقریر او هغه هم واورېده, دا راته وایي هغه یو بنیادي نکته راوچته کړله چې تحقیقات کول زمونږ نه, ثبوتونه راوړل زمونږ نه, مونږ خو عدالت ته کیس یوړه. دا راوړل, دا پیدا کول, دا د عدالت کار دی چې دا عدالت چې کوم دی د خپل ادارو په ذریعه وکړي. جی نور عالم صاحب څه وایي تاسو؟ دا د چې دې وخت کې پاناما لیک چې دی زمونږ انټایر قوم چې دی په یو داسې حالات کې ښکړی دی چې د هغه نه د قوم نه هر څه هیر شوي دي او په میډیا باندې یو هغه چلیږي چې هغه پاناما لیک دی. دراصل پاناما لیک چې دی دا یو سیاسي ایشو جوړه شوې ده جی, او دا د انټرنیشنل انټیلیجنس وار یو گیم یو حصہ ده. صحیح ده. هغه چې دی په پاکستان کې د هغه زمونږ پولیټیکل لیډرز چې کم دي هغه په هغې باندې چې دی هغه کوي گیم سکورینګ کوي. زما خپل هغه دا دی چې دې سره زمونږ چې کم یو مقدسه اداره ده سپریم کورټ, هغه چې دی پبلیکلی په هغې باندې کومنټس را روان دي او یو داسې ایشو جوړه شوې ده چې هغې سره ټول قوم چې دی ذهني طور باندې په یو داسې کشمکش کې اچولی دی چې آیا دا پیسې که چېرته په یو طرف یا په بل طرف باندې ثابتې شوې, آیا د قوم ته به راشي که نه؟ دا به همغه د سویس اکاونټ په شانتې چې دی د قوم به ټایم هم پې ضایع شي او د سپریم کورټ او د هغه چې دی هغې ټایم به هم پې ضایع شي او څه ریزلټ به یې راشي که نه. دې وخت کې زمونږ او د خلکو بار کلچر کې ځمکې او اسمان فرق دی. په بار دنیا کې انکلوډینګ انډیا هغې کې دا دی چې کله کم مشر جوړ شي, یو لیډر جوړ شي, پارلیمنټیرین جوړ شي, هغه چې دی یو رول ماډل وي, هغې باندې چې دی واچ ساتي عوام ته اجازت وي, یعنی چې هغې هر قسمه جرم وکړي, هر قسمه هغه وکړي, د هغې دومره پروا نه وي. خو که چېرته رول ماډل دروغ ووایي, غلط بیاني وکړي یا یو داسې کرایم وکړي, نو هغه چې دی هر یو سړی پې ګوته موچته وي. هلته کې انسټیټیوشن دومره سټرانګ دي چې هغه سړی مجبوره شي هغه لیډر او رول ماډل چې هغه د هغې نه ریزاین ورکوي, که هغه انډیا ده که نور ملکونو والے چې په هغې باندې الزام راشل. پاکستان کې حالات ټوټلی جدا دي. پاکستان کې قانون چې دی او د قانون عمل چې دی په عوامو باندې خوشته دی, په غریب سړي باندې خوشته دی. خو چې کم اپر کلاس دی, پارلیمنټیرین کم دي, کم چې لیډر کلاس دی, هغې باندې چې دی نه د
قوانینو اطلاق کیږي او هغه چې دی هغه تفریح هند ورکړی شوی دلته چې څومره قوانین چلیږي هغه په عوام او په غریب سړي باندې په مالدار سړي باندې چې دی چرته هم چې دی نو دا د بار او د زمونږ د پاکستان په کلچر کې هغه دی اوس چې دی یو طرف ته هغه خلک چې مثال ورکړي د بهر نو الته کې هغه ډېرې قربانیانې ورکړي او انسټیټیوشن جوړ شوي دي د وجه نه کچرته هغه باندې داسې الزام راشي هغه ریداینم ور کوي هغه هر څه کوي دلته کې چې دی اباو د لا دي چې څومره پولیټیشن دي اوس راشه پاناما لیک کې زمونږ لیډران چې دی یو انسټیټیوشن ډسکس کوي هغه یو عام پبلک ته هغه کوي وګوره په انډیا کې سپریم کورټ ته په نور دنیا کې سپریم کورټونه دي آیسلینډ کې یا د نور ملکونو ته یا د دی کې چې دی داسې هغه نه کېږي چې یاره دی چې دی سپریم کورټ چې دی په داسې مسلو کې چې دی یو پولیټیکل ایشوز کې چې دی خپل هغه ورکړي دې سره د ادارې باندې یعنی مین شی اعتماد وي که چېرته ته یو فیصله چې دی په 2 ورځو کې نو هغه بل سړی وایي چې شاید دا بل فریق سایډ واخیستو نو اعتماد چې دی هغه بحال ساتلو د پاره چې دی کورټ ته مکمل طور باندې هغه پکار ده چې هغه په خپل باندې فیصله وکړي دلته کې چې دی یو میډیا په تور میډیا چې دی یو اهم پلیئر دی په دې پاناما لیگ کې او هغه ابزرویشن چې کم راشي په هغه ابزرویشن باندې بار چې دی دوانو طرف ته پولیټیشن چې دی راشي او په هغه باندې هغه کوي ابزرویشن یو داسې شی وي چې په هغه باندې چې دی مین طور دای چې په هغه کیس په دوران کې که یو داسې خبره راشي اوس چې تک کیس کلاو کې پاغه کې یو خبره راشي هغه خبرې نه کچرتا یو جج یا څوک ابزرویشن ورکی د دې دا مطلب نه چې دا ابزرویشن بچ دی دا د فیصله حصہ اخو عام طور باندې ابزرویشن اوس چې دی لیګل هغه ته راشه لیګل هغه دا دی چې د سپریم کورټ ته یعنی د ډاکومنټس ویریفیکیشن او هغه چې د حکومتي ادارې چې د منډیټ ته چې کم تمونګه نه وای حکم ته نور وای هغه باندې چې د حکومتي هغه چې د پهلا یو هغه لګلوم د سپریم کورټ ته چې تاسو چې د یو کمیشن جوړ کړي د کمیشن مین هغه د عموما چې زمونږ پاکستان کې څومره کمیشن جوړ شي دا هغه ته پورې ریزلټ نه راغله یا ریپورټونه پټي جی ریپورټونه پټم وي او هغه کې بعضې داسې حالات راشي چې د قوم هغه کلچر چې دی اوسه پورې نه دی چینج شوی او د قوم هغه ادارو طرف تقدس چې دی اوسه پورې نه دی شوی هغې د وجې نه چې دی دا ریپورټونه چې دی پټ وي هغې چې دی چې کله سپریم کورټ نه هغه واخیستو نو سپریم کورټ د ججانو کنسلټیشن نه پس دا هغه راله چې یاره مونږ چې دی هغه نشو جوړولی کمیشن نشو جوړولی دا د حکومتي ډیوټي د حکومت په خپله هغه کې ولې چې زمونږ اداره چې ده دې دپاره نه ده چې د 2 پولیټیشن په منځ کې یو هغې اپوزیشن او د هغه په منځ کې د هغې فیصلې مونږ یې کوو اوس چې دې ته سپریم کورټ ته راغلی دی یو پارټي راغلی ده چې هغه وایي چې یاره دا مانی لانډرینګ شوی دی او دا انلیګل منی ده او دا چې دی هلته تللی ده په دې کې د هغې 2 هغه دي پاناما لیگ کې چې دی مین هغه دا ده چې دا چې دی پیسه چې ده په غلطه طریقې سره ګټلې شوې ده او دا بیا چې دی بار ملک ته تللی ده او هلته کې انویسټ کړې شوې ده اوس چې دی چې کله یو پارټي راشي سپریم کورټ ته نو د سپریم کورټ پهله دا هغه دی چې ته خپل کیس ثابت کړه چې دا پیسه هلته کې تللی ده او په غلطه طریقه باندې کړې شوې ده چې سو پورې تا دا نه ثابت کړي ابل فریق باندې چې دا غني دا به اولنې فریق ثابتېږي چې دا چې د اولانې فریق به دا ثابتېږي چې دا چې د یو پیسې چې دا د پاکستان نه تللی دا او الته کې استعمال شوی دا دا د پیلنی فریق یې غدي نو پیلنې فریق جی کدا اپوزیشن کې د لکه تحریک انصاف حکومتي ادارې دا سره ملاتړ نه کوي تعاون نه کوي بیا دا چې د دې چې د پارلیمنت دی خلکو ته چې د عوامو ووټ ورکړي دي پارلیمنت ته لګلې دي په پارلیمنت کې قوانین چرته جوړیږي په پارلیمنت کې جوړیږي مونږ په دې وخت کې زمونږ په دې ایشو سره پولیټیشن زمونږ کمزوري کیږي زمونږ پارلیمنت چې د کمزوري کیږي چې مونږ اختیار مونږ سره پارلیمنت سره د قانون سازه هغه باوجود
ما چې د خپل مسله را اوچته کړه او زه رالم سپریم کورټ ته چې اوس ته زما چې د مسله حل کا زمونږ دواړو په منځ کې هغه دی او اختیار دې سره په خپله باندې و د هغې طریقې کار دا دی چې پارلیمنټ کې چې دی دا شی قانون سازي وشي چې یو سړی هم که هغه پرایم منسټر وي که هغه نور منسټران وي چې دا شی کار ونه کړي ماحول دا شی جوړ کړی شي چې یاره دا کرپشن چې دی ټاپ نه والا باټم پورې ختم شي. نور عالم صاحب په دې ټیم کې تاسو څه نظر لرئ چې کوم اولنې فریق دی کوم چې سپریم کورټ ته تللی دی کوم ډاکومنټس یې جمع کړي دي تحریک انصاف نو د هغې کیس څومره حده پورې مضبوط دی؟ دا چې دی ما سوای چې دی د دواړو فریقین چې دی په دې کې د سپریم کورټ چې دی صرف دې حد پورې فیصله کولی شي چې آیا دا پیسه تللی ده منی لانډرینګ چې شوی دی او که نه دی شوی د هغې دپاره یو خو سپریم کورټ چې دی انویسټیګیشن اداره نه ده چې دا لیټر یا دا خط چې دی دا جنون دی او که نه دی د دې څومره اهمیت دی که نه دی دې کې چې دی کمیشن جوړېدی شي که نه شي جوړېدی او که چېرته سپریم کورټ په خپله باندې انویسټیګیشن شروع کو او ته وایي چې یاره دا نیب ته وایي چې یاره ته چې دی دا معلومات وکړه چې یاره دا چې دی منی لانډرینګ شوی دی که نه دی شوی په هغه نیب باندې چې روزانه چې دی هغه راځي چې یاره د هغې چې دی کرپشن روکتام دپاره چې کوم اداره جوړه شوې ده هغې په اصلي معنو کې په هغه کې چې دی هغه کار تر اوسه پورې ونه کو یعنی دا څومره وخت وشو چې دا اداره جوړه شوې ده لیکن دی چې دی خپل هغه ونه کو نو پهلنې هغه چې دی په هغه پارټي باندې چې کم راغلی دی په هغه وخت کې هغې ته پته وه چې سپریم کورټ چې دی د کمیشن جوړولو نه معذرت کړی دی اوس چې دی چې دی چې غواړي چې په دې کې د سپریم کورټ یو دا شی فیصله وکړي چې د هغې نه دا پته ولګي چې آیا منی لانډرینګ شوی دی او پیسه د دې دی نه د عوام پیسه تللی ده او که نه ده تللی هغې دپاره که چېرته حکومتي ادارې یا نیب چې دی په چا باندې لاس واچوي او وایي چې یاره دا تا سره چې دی د خپل حیثیت نو زیات تا پیسه ګټلې ده اوس چې دی ته ماته دا ووایه چې دا نو حکومت راشي اداره نو بیا هغه سړی چې دی چې کله حکومت راځي نو په هغې باندې ابتدایي هغه دا ده چې دا به ښیي چې دومره جایداد دومره پیسه چې دی تا ګټلې ده چې ستا د استطاعت ته زیاته ده نو چې کله هغه ثابته کړي بیا راشي په دې بلې پارټۍ باندې په ملزم باندې یا په هغه پارټۍ باندې چې هغه ثابتوي چې او دا ما پیسه ګټلې ده ما په دې باندې انکم ټیکس ورکړی دی او دا ما یو لیګل پیسې چې دی اکړي په هغې باندې مې دا دی اکړی اوس دا دی چې په سپریم کورټ کې چې دی چې کوم فریق راغلی دی زه دا نه غواړم چې یاره یو پارټي یا بله پارټي ولې چې دې سره زمونږ پولیټیکل چې کوم کیریئر دی زمونږ د ملک چې دی ورځ په ورځ چې دی ډون کېږي یو پولیټیکل هغه جوړه شوې ده دواړه فریقین راشي یو طرف ته دومره د افسوس خبره ده چې د یو حکومتي هغه پرایم منسټر چې دی انټایر کیبینټ انټایر هغه چې څومره ملګري دي هغه صرف په دې باندې لګیا دي چې نه وزیر اعظم چې دی چرته هم کرپشن نه دی کړی یا چې دی دا الیګل پیسه نه ده. نور عالم صاحب موږ سره اوس یو وړه شان د ماخلو او په دغه قضیې باندې زموږ به راتلونکی سوال دا وي چې د انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیست چې کوم یا د ICIJ چې کوم د دوی دا ثبوتونه دوی پیش کوي د دې په عدالت کې څه عمره اهمیت دی آیا دا حقیقي ګڼل کېږي که نه دا به زموږ سوال وي یو وړه شان د ماخلو. ویلکم بیک ټو د شو. نور عالم صاحب عمران خان صاحب چې کوم ثبوتونه پیش کړي دي نو هغه د انټرنیشنل جرنالیست چې کوم دا وي هغه چې کوم چا دا ثبوتونه مخکې ته راوستي هغوی ویلي دي نن په تاسو وامر دی چې موږ ډېر په محنت سره هغه تیار کړي دي آیا په عدالت کې د دې ثبوتونو څومره اهمیت دی؟ دا دی چې ډاکومنټ دوه قسمه جی یو دا شی وي چې د هغه ډاکومنټ ثبوت په کار وي چې دا د کم دی نه کړی شوی دی د هغې ثابتول وي یو دای چې په هغه ډاکومنټس کې لیکلي څه دي لیکل ثابتول وي. اوس چې دی چې دا کم ډاکومنټ دی رایښ کړي
پیدا کړي دي دا داسې یو ادارې نه را پیدا کړي دي چې هغه باندې چې څو پورې دا ویریفیکیشن نه شوی څنګه چې د قطر والا خبره ده دا چې د دواړه هغه چې د موږ د ادارې چې کوم هغه د هغې نه بهر دي او هغې دپاره چې د څو پورې چې دې باندې کمیشن نه مقرر شوی یا داسې هغه پې نه راغلی یا دواړه فریقین په یو شي باندې چې دی اګري شوي نه یا چا اون کړي نه وي هغه وخت پورې چې دی د دې ډاکومنټ چې دی هېڅ قسمه هغه نشته دا ریفر کېدی شي خپله خبره مناولو دپاره خپله خبرې ته تقویت ورکولو دپاره خپله خبره چې ده هغې ته قانوني حیثیت ورکولو دپاره دا ډاکومنټ چې دی هر یو سړی چې ده چې زباني سویم د هغې ثبوت دا دی او څو پورې چې د دې په مخالفت کې یا د دې خلاف څه کاغذ نه هغه وخت پورې به دا تصور کېږي چې دا صحیح دي. نور رحمان صاحب دا وایي تاسو وختي وي چې سپریم کورټ تحقیقاتي اداره نه ده نو که سپریم کورټ وغواړي نو هغه په څومره ورځو کې یا په څومره میاشتو کې د دې اهم کیس فیصله کولی شي؟ دا ده چې سپریم کورټ وغواړي ما تاسو ته ویلي چې دا به تحقیق وغیره پکې نشي کولی یا درته ویلی شي چې کمیشن مقرر جی هغې کې چې دی د سپریم کورټ کمیشن نور عالم صاحب تحقیقات کولی شي نه جی تحقیقات نشي کولی دا چې دی حکومتي ادارې ته ویلی شي چې یاره دا چې دی تاسو د دې ویریفیکیشن وکړئ خو دلته کې سپریم کورټ ته چې کم راغلی دي هغې کې صرف دا دی چې دا ایشو دا او که نه ده سپریم کورټ به دا کوي چې دا ایشو دا یا نه ده دویم دا دی چې که چېرته دا ایشو دا د دې دپاره چې د حل راوباسلو دپاره څه طریقه ده چې هغې سره د مسله حل شي دې نه علاوه سپریم کورټ په دې کې هیڅ قسمه رول نشي ادا کولی او زما خپله هغه دا ده بحیثیت وکیل چې چېرته هم چې د عدالت عظما چې دی په داسې هغه کې ایشوز کې چې دی نه دي اچول پکار چې هغې سره د قوم اعتماد چې دی په دې ادارې باندې ختم شي یا کم شي عام طور باندې په مونږه په ملک کې چې دی هسې هم چې دی د عوام چې دی په ادارو باندې ډېر کم اعتماد دی هغې اکثر چې دی په ادارو باندې چې دی د خلکو د غلطیانو د وجې نه د انډیویجول د غلطیانو د وجې نه هغې چې دی دا ادارې چې دی بدنامي کړي دي بیا دې سره چې دی هغه اعتماد ډېر کړی کېږي چې دا پبلکلی هغه کېږي چې یو طرف ته یو پارټي خبره کوي بله پارټي بل طرف ته خبره کوي دا شی شیزونه چې دی مونږ ته دې هغه ته عدالت عظما ته چې دی نه دي راوړل پکار. نور عالم صاحب تاسو زما لږه تصحیح وکړئ دې کې خبره کې که زه غلطه یم ما تاسو صحیح کوئ که صحیح نو د هغې بیا تاسو مخکې جواب راکوئ. خبره دا ده چې دې وخت کې چې کوم په سپریم کورټ کې کیس دی د پاناما لیکس متعلق نو دا په دې باندې دی چې آفشور کمپني قانوني ده یا غیر قانوني که په دې باندې ده چې د منی لانډرنګ شوی په غیر قانوني توګه پیسې وړلې شوي مین هغه دا دی چې د عوام پیسې چې دی د دې ملک نه وړلې شوي دي او بار چې دی انویسټ کړی شوي دي په غیر قانوني توګه په غیر قانوني توګه آیا دا سزا د دې سره جي که منی لانډرنګ شوی د دې سزا شوی دی او که نه دی شوی منی لانډرنګ په سپریم کورټ کې دا ثابت شي چې دا منی لانډرنګ شوی دی نو د هغې بیا په قانون کې سزا څه ده بیا چې دی که چېرته دا چې دی ډیکلیر کړي چې او په دې هغه کې ایشو چې دی د پاناما لیک کې چې دی منی لانډرنګ شوی دی نو بیا په دې کې چې دی منی لانډرنګ ایکټ مطابق او د نیب لا مطابق نیب لام په اپلیکیبل کېږي او منی لانډرنګ لا هم په اپلیکیبل کېږي چې ته د عوام یا د عوام نه ګټلې پیسه چې ده که نه په غیر قانوني توګه باندې بهر وړې او انویسټ کې نو په دې کې چې دی د نیب او د هغه دواړه قوانین او 14 سال پورې چې دی سړی چې د سزا میلاوېدی شي د سیاست نه چې دی د نااهلیم کېږي چې کوم زمونږ په پاکستان کلچر کې دا شی نه کېږي بعض ټایم کې چې سړی سزام شي اوس یو سړی دا شی دی چې هغه سزا شوی وګوره زمونږ هغه جوړ شو صدر جوړ شو یو سړی چې هغه چې دی سزا شوی په دې ټایم کې وزیر اعظم دی خو بار ملکونو کې په هغه کې چې یو ځل سړی نااهله شي
نو بیا چې د فارې ور دپاره نااهلی په هغه ته دوباره چې د څوک دا اختیار نه ورکړي چې د زمونږ د ملک باغ دوړ سنبال کړي. نور عالم صاحب د آف شور کمپنۍ په حوالې سره زما سوال دی، خو د آف شور کمپنۍ یو د جهانگیر ترین صاحب هم ده. جهانگیر ترین صاحب نن میډیا ته چې کوم دی کله د هغه نه تپوسو کوي چې ستا کمپنۍ هم ده د هغې په هکله ته څه تاسو اورئ بیا د دې تاسو هم نور مخکې چې کوم دی قانوني نظر پې راکوئ. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا. میں نے اگر ایک آف شور کمپنی ہے میری، میں نے اس کا پیسہ پاکستان سے اپنے پیسوں سے بھجوایا ٹیکس پے کر کے، اور میں نے بینک کے تھرو بھجوایا. ایک ریکارڈ اس میرا موجود ہے، اور میں اب کیونکہ میرے بچے اس کے بینیفیشری اونر ہیں، اس تمام بچوں کی آج سے نہیں 2011 سے ان کی ٹیکس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی کہ اتنے پیسے گئے، وہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو وہ بھی پروڈیوس کرے ایسی ڈاکومنٹ. نور عالم صاحب تاسو د جهانگیر ترین صاحب دا خبره واورېدې، تاسو په خیال آف شور کمپنی وغیرہ دا سب او چې زما پیسې تلې په قانوني توګه تلي دا د چې آف شور کمپنی چې ده کنه جی دا یو داسې هغه دی چې دا د لیګل هغه د پاره د خلک چې کم انویسټمنټ کوي کنه جی خپل پیسہ بلیک منی وایډ کوي هغې د پاره دا ذریعې استعمالیږي. جی نو که چېرته دا د هر یو فریق وي جی د هر یو فریق وي نو هغه که چېرته د چې دی د چا خبره په مزدورۍ کې ګټلي او که په لیګل طریقې ګټلي او که په هغه باندې ګټلي، په دې ملک کې د څه شی نشته دی چې هغه بزنس نشي کولی چې هلته کې دي هلته کې ټیکسز او د هغه نه اوس وګوره زمونږ د انډسټریل زون چې کم دي په دې کې ټیکسونه معاف وي، هر څه معاف وي. دلته کې دي سره مکمل هغه شته. نو هر یو سړی هر یو پالیټیشن چې دی هر یو سړی چې دی پاکستانی چې دی باحیثیت پاکستانی هغه ته دا نه ده پکار چې خپل ملک نه پیسہ ویسی او په بار ملک کې چې دی هغه انویسټ کړي. مونږ خلکو ته چې کم بار ملک کې دی هغې ته وایي چې پیسه پاکستان ته راوړه، ولې چې کله ته پاکستان ته پیسه راوړې ستا چې دی کرنسي به چې دی هغې به ویلیو زیاتېږي، ستا چې دی په عوام ته به چې دی د هغې فایده میلاویږي. ته چې کله د دې ځای نه پیسه وباسې او په بار ملک کې هغه کې که دا تا قانوني ده او که غیر قانوني ده دا وړل چې دی که نه اوس وړل چې دی مین جرم دا دی چې ته د پاکستان کې یو پیسه تا ګټلې ده د پاکستان عوام په هغې کې خپل کنټریبیوشن و که چېرته دا پاکستان نه وی دلته کې تا ته اختیار نه وی میلاو شوی تا به د پیسه د کم دی نه راوړله. خوند خو دا کوي چې د بار ملک نه چې دی پیسه خلکو ګټي او راوړي دلته کې انویسټ کړي. زمونږ دا بدنصیبي ده چې خلک وایي چې هغه یو چې ګټلې ده یا په الیګل طریقې سره یې کړې هغه چې هلته وړې دا خو غلط کار دی. خو ما چې کومه وړې ده نو ما چې دی هغې کې چې دی دا شی کار و چې هغه مې ټولې پیسې چې دی د چا خبره په حاج یا د هغه په پیسو باندې چې دی هلته تلم. دا چې دی غلطه خبره ده چې هر یو سړی وي ایکس وائی زیډ چې هغه افشور کمپنی کړې وي. د افشور کمپنی مین مقصد دا دی چې تا ته چې دی د هغه خپل انویسټمنټ نه زیاته سوچ نه زیاته ګټه په کم شي باندې راځي او تا نه پوچھ گچھ نه کېږي په هغې باندې. عمده شی خبره خو چې ده په سویس کې هم وه د سویس قانون دا و چې څوک هم دلته پیسه راوړي د هغه باره کې به مونږ چاته هم نه وایو او دې ته پروټیکشن ورکړی حکومت چې کم سړی سویس ته پیسې راوړي نو د هغه لمبا دا تپوس نه کېږي چې د چېرته نه راوړلی شوی. په دې باندې باقاعده هم دې سپریم کورټ چې دی کافي وخت اخیستی و او په هغې کې دا هغه وشوه چې کله 9/11 نه پس هغه شوه نو امریکې چې دی د اقوام متحده په ذریعه باندې دا شی لاز انټروډیوس کړه چې دې سره چې دی وار اگینسټ ټیرر ته دومره پروجیکشن ورکو دومره هغه کو پروپیګیټ کو چې هغې د وجې نه سویس حکومت مجبوره کو چې هغه چې دی دا قانون چینج کو او یې ویلې چې موږ به پیسې ساتو خود شرط پکې دا دی چې موږ ته به دا پته لګي چې یاره دا د کم دی نه راوړی په هغې کې یو فارم یې ورته شامل کو. اوس چې دی په دې وخت کې چې که ته سویس ته پیسې ویسې فایده یې چا ته ورسېده سویس حکومت ته ورسېده. کرنسي به د چا اوچته شي د سویس حکومت به اوچته شي. دا شی که تا افشور ته ویوړې او دلته کې د هغه خبره چې که ډېر په نیک هغه سره دې هم ګټلي وي
الته کې چې وېسې نو فایده کرنسی هر یو شی چې دی بینیفټ الته کې کېږي هغې چې کم بزنس پې کوي نو د هغه ملک خلکو ته فایده رسېږي دلته کې دا عوام چې دی څنګه چې موجوده حالاتو کې میډیا او پولیټیشن چې دی یو ډګډګې شروع کړی دی او دا عوام چې دی 24 غنټې چې دی په دې کشمکش کې او ذهني هغه کې اچولي دي چې یاره دا پیسه چې دا پاناما څه شی دی او که چېرته دا دومره هغه کېږي آیا دا پیسه به پاکستان ته راشي او په پاکستان عوام ته به څه فایده ترېنه میلاو شي که نه زمونږ چې کوم حقداره خلک دي هغوی ته به دا حق میلاو شي که نه همدا به چې دی په بار ملک کې پرته او د بار ملک خلکو ته به د هغوی به کرنسي او د هغوی به چې دی هغه چې دی دا کم چې ترقي ده هغه به زیاتېږي او زمونږ د ملک به همداسې پروت وي. نو نور عالم صاحب دلته بیا قانون کمزوری دی که ادارې کمزوري دي که سیاستدانانو هغه لابې دومره مضبوطه ده چې په هغې باندې د ادارو وس نه رسي؟ دا ده چې زمونږ په ملک کې چې سو پر رول آف لا نه وي که نه چې غریب او مالدار دپاره یو قانون نی بل چې د امپلیمنټیشن چې دی زمونږ په ملک کې صحیح نه کېږي با خو تاسو ته مخکې وویلې چې په دې ملک کې چې دی غریب دپاره قانون دی که چېرته یو سړي چې دی یو سایکل پټ کو یا یو موبایل یې چانه پټ کو نو هغه خو به جیل تم ځي هغه خو به چې دی هغه ته به سزا میلاویږي زمونږ په شانتې وکیلان به هم کوي په هغې باندې به هم هغه کېږي خو که چېرته یو مالداره سړي چې دی هغه کو غلا وکړه نو هغه ته چې دی په هغه باندې چې دی یو دا شی ډیګري میلاو شي چې دا یو بهترین پولیټیشن دی چې دی دا غلا وکړه د هغې هغه ته کریډټ میلاوېدل شروع شي لکه څنګه به مخکې چې کم پولیټیشن به جیل ته لاړو نو بجای چې هغه چې دی کریټیسایز شوی هغه به چې دی یو فخر محسوسولو چې زه لاړم او ما په جیل کې نور عالم صاحب د میل زما خو ستاسو سره چې کوم کچرو کې کله معصوم شاه صاحب دنه خو د بختربان نه د وکټري نشان جوړ کو راووته دا خو زمونږ د پولیټیشن چې دی په هغې باندې مونږ افسوس کوو چې نه هغې ادارې مضبوطې کړې او نه ځان مضبوط کو مونږ چې څومره پولیټیشن ګورو بجای چې دی افسوس وکړي هغې چې کله د هغه نه راکوزېږي نو په هغې باندې فخر کوي چې ما د عوام پیسه خوړلې ده دومره تکړه سړی یم او موږ په ګلپاشیم کوو نور عالم صاحب یو وړه شان د معلوم موږ سره اوسئ راتلونکي پوښتنې به چې کوم د دې کیس په هکله به تاسو نه کوو یو وړه شان د ما اخلو. ویلکم بیک ټو د شو. نور عالم صاحب دا کیس چې کوم دی د پاناما لیکس په هکله سبا له بیا شروع کېږي نوی بینچ جوړ شوی دی اوس دا راته ووایي تیر بینچ چې کومې ابزرویشنز دي کوم د هغوی ریمارکس یا هغوی چې کوم فایندنګز دي هغه به د دې بینچ حصه وي که نه دا کیس به اوس بیا د سره کېږي؟ دا ده چې کله هم یو کیس هغه شي او بینچ چینج شي د څو وجوهاتو د وجې نه بعض ټایم کې مونږ دام کتلی دي چې یو جج صاحب څه مجبوري وي د هغې نه وجې نه چینج شي یا چې د موجوده